وهذه الأقسام كلها يتحقق في حقوق العباد وليس بروغوري من دا ادا تو اقسام جوړ کړی ودري اداي محضه كامله اداي محضه قاصره ادا شبيب القضاء توجه ابهم د قضاء څلور اقسام جوړ کړیو قضاء محضه بمثل معقول كامله قضاء محضه بمثل معقول قاصره قضاء محضه بمثل غير معقول او قضاء شبيه بالاداء راځي دا کوم مثالونه چې تر اوسه بیان شوي دا په حقوق الله کې د دې وو وړو لپاره مثالونه بیانو په حقوق العباد کې نو اوري دی نيز مولوی شي زمانه دا موبایل پټ کو مولوی صاحب دا موبایل ها او موبایل یو ورځ دوه ور سره و څورځو پسې د زما دا موبایل بغیر څه د نقصان او پس ما تراوړو دا ادا ده او اداي کامله ده اداي محض ده او اداي کامله کم شی چې زما حق کوم شی بده واجب ما ته درو پس کېدل وقت ما تراو ادا تعریف په صادق راضي کنا هو تسلیم عین الواجب کم شی چې واجب وقت ما ته واپس راغو رسي کتاب ولې چې مثال ذکر کړی به ذکر کو غلام دی غلام زمانه دی نیز پټ کړی دی نو څنګه چې پټ کړی دی څه جنایت منایت نقصان دي چانو کړی زما سره چې مو د چې پټ کو د سره نه دی کړی مکه شانه ما ته واپس راکو د چې شوله اداي محضه بمثل معقول كامله اداي محضه بمثل معقول قاصر به مثال وي غلام ایمان پټ کړو بالکل صحیح غلام شکل د سره بس د چا مالی هلاکو دغه تاوان پراله یادو ته د تجارت اذن کړو چې د تجارت کوا قرضونه به واوختل اې د چا لاس کټ کړو دغه ارث چوتوي کنه جنایت اپراله خبر مانی پوه نه شولې اوسې ما تر واپس کو نو دا ادا دغه اداي محض ده بمثل معقول ده کوم شی بده واجب ما ته تر واپس کېدلو امکه ما تر واپس کو خودمره ده چې قاصره ده په کوم اوصاف ایمان وړو تاوان بنو په اوصاف ایمان ما تر واپس نه کو پوه نه شولې په خبره مثال د قشن موبایل ایمان وړو ټیکو چې واپس راکو نو نقصان به راوسته او کار نه کول صحیح دا ادا محضه بمثل معقول قاصره ده دې دوه مثالونه پوه شولې ادا برابرې دا بل مو ادا شبيه بالقضاء لپاره به مثال وي ادا شبيه بالقضاء هغه دا چې یو سړی دی یو زنانه سره واده وکي لکه مثال به تور زې یو جنې ته هم تاسو سره واده کوم ټیک ده مہر بچرا کیدو ته دا نه زوخه مچ دا مہر بل در کوم دا عظما غلام دی الان کې دا امیر غلامي یعنی پر دې غلام متوخی معین غلام کا چې دا غلام بل در کوم مہر کې خزه وی ټیک ده حقیقت کې دا غلام زمانی د خاون نه دی بل چای مسله پوه شو نو اوس دا خاون لال شي د چا چې غلام یې غنه دا غلام روالي او خزلې ورکی دا ادا ده کوم غلام یې کړي حق او تورکو کم غلام چې په خاون واجب او امق او تورکو او تسلیم عین الواجب بسببه من عند هغه شو کنه الى مستحق دې کنه بسببه الى مستحق هغه وشو توجه هو دا شبيب القضاء ده شبيب القضاء ولدا شبيب القضاء ذکر مولوی شم چې دا غلام متکم مایت کړي دا خو د خاون نو کنه زما خو نو دا بل چاو نه داغه په ملک یو دا بیلو ابه چې ما واخستلو دا بیل شو ځکه زمون د فقه قانون دی په تبدل د ملک سره تبدل د مملوک او د عین راضي مخکې د امیر غلام واستما واخستلو زما غلام شو وسی خزل اور کوم مزدا هغه غلام شو ملکیتونو کې بدل شو کنه دغه وجه د مولوی صاحب توجه کوي خبره مسله دا ده چې کله یو سړی خزي تخپل غلامیت کې دا مہر کې در کما خپل غلام متحد کی خزي لانی قبضه کړي او نکاح وشي نه خزه دا غلام آزاد ولې شي دا غي ملک ته تللی معین غلام یادو مخه دا غي ملک ته وی کا آزادۍ آزاد ولې شي په دې صورت کې ما معین غلام یاد کړي کنه اوس ملا خزه لنه دی ور کړي خزه آزادۍ نشي آزاد ولې ما ته خسته مازان سره وړي ما سره را سره دی خزه آزادۍ نشي آزاد ولې نو کچره دا ادا وې کنه ادا په کار د خزه آزاد ولې آزادۍ دی
دا ولې نشي آزادولې د مشابهت د چا سره د قضا او دا د قضا د مشابهت وجه ده چې نشي آزادولې ما ته وختي ویل کچې زما خپل غلام مې خو ته میاد کړی وې دا بل درکمه او معین غلام مې او لا قبضه کړی نه وی غي آزادولې شو ما آزادولې ما نشو آزادولې او دې صورت کې معین غلام دې ما واخص زما ملک تراله او زه غواړم زه آزاد کوم آزادولې شم خو زه غواړم آزادي کې نشي آزادولې پته لګي دا کم غلام ما خزه ته یاد کړی دی دا نه دی چې ورکومه ځکه کدا هغه وي دا څه یو حکم به دیوار سره به هو کدا هغه وي کاته چې خزه آزادې دل په نافذېدل ازما آزادې دل به نه نافذېدل په یو حکم به دیوار سره مشابهت د چا سره دی قضا سره دی نه پیږي وګورئ وهذه الاقسام د اقسام چې تیر شو د ادا او د قضا كلها دا ټول پټول و واړه يتحقق في حقوق العباد دا متحققي په حقوق العباد کې هم فتسليم عين العبد مغصوب نسپارل دین عبد مغصوب ادائی کامل ادا ورده او واپس کول دغه غلام مشغولا بالدين د سیال کې چې مشغول بالدين وي او بالجنايه قرض پر وخت ما تاسو ویلي تجارت اجازت ته تغاصب کړي او قرضدار شوی او بالجنايه جنایت کړي د چا لاس کټ کړي د چا مال هلاک کړي دغه پیسې پر راغلي به سبب دا قرض پر راغلي د جنایت پر راغلي د یو داسې سبب د وجنه کان فی ید الغاصبی چل سبب د چا بلاس کی بلاس د غاصب کی ادا قاصر دا اداء قاصر دا و اذا امهر عبد الغیر او کما هر کی دی غلام د غیر ثم اشتراه بی ورلوالی عبد غیری معین کلان دی تل کلی دی او بی واغلی نو کان تسلیم سپارل دغه غلام ادا زکه کم یاد کړه قور کو ادا باندې تفریح بسوي ادا باندې تفریح ده مولوی صاحب چې کله خزي سره نکاح وکي او معین غلام متحد کې خپل دا بدر کوما او وی ټیک ده نکاح وشي سبا له خزه زین عالمه نو جبر په کول شي کالی کو نه لیدا غلام دی وایله نکاح نه شي ختموله بل چې نه شي غوته جبر په کول شي سیده دلته به جبر کول شي نو راي تفریح بچا باندې شونه په ادا باندې شوړه دلته به جبر کول شي حتی تر دې چې تجبر جبر بکیږي په خدمانه القبول د قبل دو دا او خوشبيه هم بالقضاء مشابه دي چا سره دي دا صفت دا ادا دي ادا دا اداي تفریم وکړه خوشبيه بالقضاء دا شبيه بالقضاء به څه تفریوي من حيث انه لدي سيدنا چې دا مملوک د خاوند دی قبل التسلیم اخذ ته نه د اسپارل نه د خاوند مملوک حسابيږي تر دې حتى ينفذ اعتاقه نافذي کې اعتاق د سړي دون اعتاق نه د خزي او په دې معنی دلیل سره مناسب شي تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي بده دلیل سي هغه مولا یعقوب بیان کړي او نور انور بیان کړي تاسو ټول ته بیان وي ان د حشې کې ذکر شوم دي نبی رسول الله ورځ کور تراله او بریری رضی الله هغه کټوي باندې کړي وا قصه ته یاد ده کنه نبی رسول الله وکتل د چی شي د سب کې باندې لغوخه د چا صدقه کړي د مامانی بل موږ ما لګه خورينا الله خدای الله رسول صدقه ده او صدقه خو تاسو باندې حرام ده نبی رسول الله متسوي لکه صدقه وننا تاسو د بار صدقه موږ له هدیه ده تعالی چې چادر په صدقه به وستا شوی ده امدقه وخره چې کله بریری رضی الله عنها تور کوله صدقه وا خو هغه ملک په کې بدل شو مخکې د متصدق ملک اوس د دې ملک شو چې ملک بدل شو عین بدل شو زغه کته مال راکې وز د هدیه ده صدقه نه ده په دې پوه نه شولې په دې کې اوګدي قصې دي کنه چې مطلقاً نه ده چې دا شی ما د دې نه زرا پټ کو دا موبایل نو دا د غلاو د مولوی صاحب نه وجایز شیخ استوي خو ما دل اسی ورکو یا به بدمانه خرج کو بهر حال نو ملک په کې بدل شو کنه اوس دا په بل سری خرج سیدا به جایز وي انا دا جایز کا امر نه زید یو شی پټ کو د زید سره ور سره د زید بکر لور کو اسی یا به ور خرج کو مل په کې بدل شو به هم بکر بل چا باندې شي خرڅوله د بکر نه بل چاله جایز نه چې وایلی دي دې کې دا قصه نه چلیږي دي کې وګت باس ته ان شاء الله چې د مقاومه به متویل وي غوسه مقانه ده به وزمان الغصب قضاء بمثل معقول وزمان النفس والاطراف بس داخلي خبرې دي مې سبر وګورئ حقوق العباد کې د قضا لپاره مثال واورئ دي نیز مولوی سیمانه دا موبایل پټ کړو صحیح شو موبایل ددن هلاک شو اوس زی مارکیټ کې مال بل موبایل امدق شان لري دا قضاء محض بمثل معقول کامل ده
قضا ده کنه عین موبایل خو رانه کو کنه وسقوط الواجب بمثل من عنده واقع بمثل دې کنه مثل راکو او کچری موبایل هلاک کړي او موبایل سره بل بازار کې نشته موبایل کوم قیمت د 1000 روپۍ د دایره راکړي ادا قضای محضه بمثل معقول قاصره ده یو ته ویل کېږي چې څه دوی زمان بالعين او بزمان بالقيمه څه نوم منوي زوات القيام او زوات الامثال نو زوات الامثال نه مثل ورکینو دا قضاء محضه بمثل معقوله كامله ده او زوات الامثال نه او قیمت ورکی زوات الامثال نه قیمت ورکی یا زوات القيم نه قیمت ورکی دا قضاء محضه بمثل معقول قاصره ده دوه مثال شو کنه ها برګوري به او د نظم الاسلام نه مالاس کټ کو قصدن جنگ میں ورسو بیره ته قاضي وزګه اوس بر دي دیت ورکه کم ارشو ته وای کنه ول ورکا نو ما ول دیت ورکو ادلاس بدلاس ولا دا قضا ده خو بمثل غیر معقوله ده قضاء محض ده بمثل غیر معقول ځکه لاس او د پیسو منس کې څه مماثلت شته صورتن هم نشته او معنا نه مشتر پیسو باندې خلق یو څه کوي او لاس باندې خلق بل څه کوي په دې پوهه نه شولې مانوي مماثلت نشته قضاء محض بمثل قضاء شبيه بالاداء لپاره مثالات وسوای باقي دریو خو شو کنه قضاء محض بمثل معقول كامل مشو قضاء محض بمثل معقول قاصر مشو او قضاء بمثل غیر معقول مثال مشو یو پاتې دی هغه تر څومره کې وته ګورئ وزمان الغصب زمان د غصب قضاء ده بمثل معقول خو کشری بزوات المثل ذات المثل سره مثل ورکی نو کامل دا قیمت سره نو به قاصر دا وستا سو لګوي زمان د غصب قضاء بمثل معقول ده وزمان النفس او زمان د نفس سره ملکله دی دیت ول ورکی یا د اطراف ولاس په ټکټ کړي دا غي دیت ورکی بالمال بمال سره زمان ورکول قضاء دا قضاء ده بمثل غیر معقول بمثل غیر معقول سره واذا تزوج على عبد بغير عينه دا اخري خبره ده بس ملي سي برو غره دا مثال له د قضاء بمثل دا مثال له د قضاء شبيه بالاداء ده بار توجه دي خو غره ما دی وزانه سره واده وکړو او ما وتل زبل په مہر کې غلام در کوم ټیک ده غیر معین غلام مې ودایات کو اچھا غلام نه دی یاد کړي مخکې مسله بدله وکړه بس غلام بدل کوم نام وته ویل ټیک ده غلام برا کې اوس بازار څه ورکوم امام شافعي سے بدل سره جایز نه ده موږ حنا په جایز ده خو دي خاون له بکار دي چې د متوسط غلام قیمت ورل ورکی څو ورکی د متوسط غلام قیمت توجه نو یاد کړی ورته غلام دی یعنی په خاون باندې غلام لازم دی ورکی ورل څه قیمت نو قیمت دا مثل لیکه یعنی غلام دی مثل لیکه نه یعنی غلام خو نه دی نو څه شو لا قضا شو خو مشابهت د ادا سره ولې دی ځکه مولي سي چې متوسط غلام لازم دی خاون باندې چې خزر ور کړی وي نو متوسط غلام پته په دې باندې د متوسط غلام پته لګی نه مگر په قیمت باندې موږ ته څه بدل لګی دا متوسط غلام د کالا دی او کادنا دی پته به بچا لګی په قیمت ځکه د چا چې قیمت ډیرو چته او علای د چا چې ډیر کمزوري او ادنای د چا چې درمیانه قیمت او هغه څه وي متوسط وي د متوسط غلام پته بچا باندې لګی قیمت باندې نو قیمت چې ورکول قیمت ګوي چې نه غلام ولا متوسط ورکول ځکه اصل په متوسط غلام کې څه دی قیمت د پته به قیمت لګي نو دا خو قضا دا خو څه یاد کړی یو ته غلام دی لازم په خاون غلام دی ورکی قیمت خو دا قیمت مشابه د ادا سره ځکه دی چې دا قیمت ورکی کوی چې نه غلام ورکی ځکه د متوسط غلام ورکولو بل هیڅ طریقه نشته سوا د قیمت ورکولو متوسط غلام پته خونه لګي نو مشابهت د چا سره رااله ادا سره قیمت ورکول ګوي چې عین متوسط غلام ورکول دي لکه دین غیر بل طریقه نشته و اذا تزوج کله چې سره نکاح کې دی خو سره العبد په یو غلام باندې بغیر عینه معین نوي نو کان تسلیم بیس پارل د خاون القیمه قیمت لرا قضاء قضاء ده هو في حكم الاداء حکم د چا کړه ادا کړه
حتی تجبر ادا حکم کړه نو د ادا باندې ادا دغه وریدا تفریح ما تاسو ته ویلو کنه چې موین غلام باندې خدي سره نکاو کې خپل غلامی وای زیناله په زور به ولور کې علي به وس بل شي نه نشي غوښتلې دلتم به جبر کیږي ادا سره مشابهت دي حتی تر دې چې جبر بکیږي په غضب علی القبول بقبل دو والا کما لو اتاها بالمسمى لکه څنګه شراطه کې ته په مسمى غلام کړه کمی چې ته مسمى کړه د نکاح په وخت کې حق ور کولې دي انکار نشو کولې وسیم نشي کولې لکه څنګه شراطه دی خاون خزه ته کړه مسمى مانی او د اختیار نو د ناخصلو او د بدلولو وسم ولا نشته